په یو بل حدیث کې دی نبی علیہ السلام درې پیره او فرمایل رغم انفه رغم انفه رغم انفه د هغه سړی مخ ته په خاورو ککړ شي د هغه سړی مخ ته په خاورو ککړ شي د هغه سړی مخ ته په خاورو ککړ شي دا د ذلت نښه. نو قیل من یا رسول الله صحابي تاسو کې دا الله رسول هغه څوک ته چې تاسو ورته داسې قسم الفاظ فرمایل شي مخ ته په خاورو ککړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من ادرک والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنه چا سره چې والدین اوسېږي دوانه بوډاګان شي یا یو پکې ژوندې دی او بوډا والی حالت ته ورسېدو او د خدمت په وجه باندې په ځان جنت ته داخل نه کړو نو دا انسان خورو کې د مخ ککړ شي او ذلیل دي شي. چې مور او پلار موجود دی جنت د الله په فضل سره جنت تلل انتهایی آسان د مور او پلار خدمت. د جهاد موقع یو صحابي رالو د الله رسول اعظم جهاد لازمه خو زما والده ډېره زیاته بیماره ده د خدمت یې څوک نشته. نبی علیہ السلام فرمایل چې ته لاړ شه فجاهد فيه د هغې په خدمت کې کوشش وکړه جهاد هلته وکړه چې مور دې موجود ده او د خدمت څوک نشته نو بیا څه کې دلته موږ سره څومره لوی مقام دی. خو نن سبا موږ مور او پلار ته څه اندازې سره موږ بدله ورکړې ده. تاسو یو